تو ځان په کوم حالو کې شمارې ویډیو مه سکیپ کوه زما ستا کهاني څه بدله نه ده ما ته اوس هم یاد شي د اوړی غرمې په پرایویټ سیکټر کې ټرانسپورټ د پرایویټ ادارو انټرویو ته په اوږدو قطارونو کې ودرېدل د پرایویټ ادارو کلرکونو ته منتونه کول چې آیا په دې کې به زموږ نمبر راشي او که نه د سهار نه تر د ماښامه پورې په لږه باندې ورځ تېرول او په چایو پورې ګزاره کول زما ستا کهاني څه بدله نه ده یو ورځ ما هم د ځانه تپوس وکړو چې تر کومه پورې به په دې اوږدو قطارونو کې ولاړې یو ورځ به دا قطار ماتو او هغه قطار به جوړو چې هغه د نورو لپاره د روزګار مواقع پیدا کړي هغه ورځ شوه دا ورځ شوه ما بیا شاته ونه کتل ګران ډیر و دا سفر یو ورځ نو دوه نو دا سفر تقریبا 7 کال ولګېدو نن دې ځای ته پر رسېدو باندې او زما ځان په چینج کولو باندې او ستاسو په مخ کې په ودرېدو باندې دا خبره یاد ساتئ چې ما ته دواړه په ژوند کې د سیم کنډیشن نه تېرېږو خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې ته زما ویډیو ګورې نو که دا نور خلک زه بدلولی شم یا نشم بدلولی نو ستا په ژوند کې ضرور څه نه څه بدلون راوستی شم هغه سفر د ناامیدۍ د قطار نه د امید قطار ته راتګ دی هغه سفر د تیارې نه رڼا ته سفر دی ته که په ژوند کې بدلون غواړې نو ما ته په کمنټ کې ولیکه چې یس آی ایم ریډي زه به کوشش کوم چې څه نه څه بدلون ستا په ژوند کې ضرور راولم خوشحاله اوسې آباد اوسې